حضرت موسی علیه السلام د الله جل شانه نه یو سوال وکړو او سوال ته صدارنګ وکړو چې یا الله ما ته په مخ د ځمکه باندې ګناهګار کس وښایه او داسې ګناهګار راته وښایه چې د هغه په مقابل کې بل ګناهګار نه وي. الله جل شانه ورته وویل چې پلانکي ځای ته لاړ شه او هلته کې هغه ګناهګار موجود دی، تا ته به هلته هغه ګناهګار میلو شي. موسی علیه السلام لاړو چې ویې کتل نو یو ځوان د خپلې ځوانۍ په مستۍ کې پروت او ګناهونو کې مبتلا و. دې کې وخت تېرېږي. موسی علیه السلام الله جل شانه ته بیا ووی چې ما ته په مخ د ځمکه باندې یو عبادت کوونکی کس وښایه چې د هغه نه د هغه په مقابل کې بل عبادت کوونکی نه وي. الله جل شانه ورته بیا وفرمایل چې لړ شه پلانکي ځای ته او هلته به تا ته د زما عبادت کوونکی بنده به تا ته میلو شي. موسی علیه السلام چې لړو نو اکه ځوانو چې هلته کې موجودو. موسی علیه السلام حیران شو او الله جل شانه ته عرض وکړو چې یا الله چې ما ګناهګار کس یادو نو هم دې راته دا یو ځوان خو او چې عبادت کوونکی مې یادو نو هم دې راته دا ځوان هو. نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې دا ګناهګار کسو خو یو ورځ دی په کور کې ناست او خپلې بیبي سره خبرې کولې. نو خپله بیبي ورته ووی چې ته خو ډېر ګناهګار او یو جهنمي کس یې. نو دغه ځوان ورته ووی، دغه ګناهګار ورته ووی ټیک ته زه یو ګناهګار کس یم خو د الله جل شانه نه امید ساتمه چې ما به الله جل شانه معاف کړي. نو زما عزتمندو مسلمانانو هغه خبره د هغه ګناهګار ځوان خبره الله جل شانه ته ډېره خوښه شوه او الله جل شانه هغه ته د توبې توفیق ورکړو او د هغه ټول ګناهونه الله جل شانه معاف کړو او بلکې دا ګناهونه په نیکو باندې الله جل شانه بدل کړو.